الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم خورجان پختنه کړي د رفع الیدین په باره کې چې بعضې خلک وي چې یاره رفع الیدین به هغه وخت کې کېدل کله چې به منافقان مانځله راتلل یا به هغوی په ترخونو کې بوتان وغیره نیولي وو، نو ځکه به ورته وي چې تاسو رفع الیدین کوئ چې دا بوتان ته وغورځېږي. بعضې وایي چې هغه وخت کې رفع الیدین و او اوس منسوخ شوي دي. نو دا خبرې صحیح دي او که دا خبرې غلطې دي؟ نو دا خبرې غلطې دي. په دې باندې هیڅ دلیل د نبی صلی الله علیه وسلم د کوم صحابي نه دی ثابته، بلکې په مانځه کې رفع الیدین کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا د هغه د صحابه کرامو یو مضبوط سنت عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله مونځ کو نو څنګه چې به په اول کې دواړه لاسونه پورته کول، نو داسې چې به رکوع له ته دواړه لاسونه به پورته کړل، رکوع نه چې به سر راوچته هم، او چې کله به دریم رکعت ته راپاڅېده نو هم رفع الیدین به کول. او دا د صحیح احادیثو نه ثابت دي. صحیح بخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الاذان کې دی له باقی د بابونه تړلی دي او هغې کې احادیث راوړې. د هغې نه یو حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یرفع یدیه حذو منکبیه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د مانځه په شروع کې دواړه لاسونه تر د اوږو پورې پورته کول، او کله چې به د رکوع دپاره تکبیر وي او کله چې به رکوع نه سر راوچت کو نو هم دواړه لاسونه به پورته کول، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به رفع الیدین کول. دا روایت امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الاذان کې باب رفع الیدین فی التکبیرة الاولی کې راوړی دی. د امام بخاری رحمت الله علیه استاذ دی، هغه د حدیث د لاندې فرمایي علی ابن مدینی رحمت الله علیه هذا الحدیث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء. و زما په نیز باندې دا حدیث په ټولو خلکو باندې یو مضبوط حجت دی چې کوم مسلمانم دا واوري او دا حدیث اولولي نو په هغه باندې لازم دی چې هغه د په مانځه کې رفع الیدین کوي، ځکه دا خو بالکل د سند په لحاظ سره صحیح حدیث دی چې دا امام بخاری را نقل کړی دی. دغه رنګ په دې کې نور روایت هم شته دی د ډیرو ګڼو صحابه کرامو نه، تقریبا د رفع الیدینو دا مونځ چې کوم دی نو دی کې د 2500 پورې احادیث چې کوم دی هغه راغلي دي. د صحابه کرامو نم دا مونځ ثابت دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم کړی دی. امام بیهقی رحم الله په دویم جلد صفحه 73 کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړی دی چې عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ صلیت خلف ابي بکر فكان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع وقال صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكر مثله. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې ما په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې مونځ کو نو هغه په مانځه کې په اول کې رفع الیدین وکړل، چې رکوع لتله او مې وکړو، چې رکوع نه سر راپورته کو او مې وکړو، او بیا ویل چې ما په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې مونځ کړی هغه به هم رفع الیدین کول. دا قرنګ عمر رضی الله تعالی عنہ هم رفع الیدین سره مونځ کړی. دا امام زیلعی رحم الله نصب الرایه اول جلد صفحه 404 کې باب صفة الصلاة کې دا روایت راوړی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم د رفع الیدین مونځ کړی. دا په جز رفع الیدین کې امام بخاری راوړی 15 صفحه کې. دغه رنګ عبدالله ابن زبیر، ابو سعید خدری، جابر رضی الله تعالی عنہ د ټولو صحابه کرامو رفع الیدین کړي. دا امام بخاری په جز رفع الیدین کې دغه روایت را نقل کړي دي. بلکې امام بخاری رحمت الله علیه د 17 صحابه کرامو نمونه ذکر کړي دي. په هغې کې
ام درداء رضی الله تعالی عنها زنانه هم ده او بیا فرمای د دې 19 نمونه ذکر کړي بیا وی انهم كانوا يرفعون ايديهم عند الركوع وعند الرفع منه دی ټول صحابه کرامو به د رکوع نه مخکې رفع الیدین کول د رکوع نه پس به کول دا جز رفع الیدین د بخاری صفحه 2 او د قرنګ امام بیهقی دویم جل او صفحه 74 باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الراس منه دغه باب کې راوړي دي نو کنارینه صحابه او که زنانه صحابيات یا غیبه رفع الیدین سره منس کو تابعین نه هم نقل دي نو څوک چې وی چې یره بوتان تر خونو کې نیولیو او څوک چې وی دا به منافقان راتلل او څوک چې وی چې دا منسوخ شوی دي نو په دغه باندې به دلیل پیش کی او دا سه هیڅ دلیل نشته بلکې په معجم ابن العربی کې حدیث ته چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صحابه ته قسم وخوړو چې زماره د الله په ذات قسمی چې نبی له صلوات و سلام تر مرګ پورې رفع الیدین کړي حتی فارق الدنیا تر مرګ پورې دغه منس کړي بیا به علما ولرا شو نو په علماو کې بدرتزی او داسې عالم پیش کما چې هغه یو حنفی عالم دی شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه هغه فرمای والذي يرفع احب الي ممن لا يرفع فان احاديث الرفع اكثر واثبت وې څوک چې په مانځ کې رفع الیدین کوي دا زما ډیر خوښ دی دا هغه چانه چې څوک نه کوي وې ځکه د رفع الیدین او احادیث ډیرم دی او مضبوط او قوي حدیث هم دی دا خبر هغه په حجت الله البالغه کې کړي د دویم جلد صفحه 10 کې د غرنګ یو بل حنفی عالم دی مولانا عبدالحی لکنوی حنفی رحمت الله علی هغه وی والحق انه لا شك في ثبوت رفع اليدين عند الركوع والرفع منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه بالطرق القويه والاخبار الصحيحه وی حق خبر داده او په دې کې څه شک نشته دی چې د رکوع په وخت کې رفع الیدین کول او د رکوع نه سر راپورته کول وخت کې رفع الیدین کول دا د نبی له صلوات والسلام نه ثابت دي او دا د ډیرو صحابه کرامو نه په صحیح طریقه باندې دا مون ثابت دي دا خبره هغه په سعایه کې کړي دا چې دا د وقایه شرح د اول جلسه په 213 کې بیا بل کتاب دی التعلیق الممجد علی موطا محمد پاغي کې خبره کړې ده چې ان ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر وارجح واما دعوى نسخه فليست بمبره عليها بما يشفي العليل ويروي الغليل و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د رفع الیدین ثبوت دا کافی او نهایت عمده دي او کم خلک چې وایي چې رفع الیدین منسوخ دي نو دا غوي سره په دې باندې اس داسې دلیل نشته دی چې هغه سره انسان ته شفا حاصل شي د قرنګ یو بل عالم دی علامه سیندی حنفی رحمت الله علی هغه وی اما قول من قال ان ذلك الحديث ناسخ للرفع غیر تکبیرة الافتتاح فهو قول بلا دلیل وسوک چې وی چې رفع الیدین منسوخ دي د دا قول بلا دلیل دی فالرفع اقوى واكثر و رفع الیدین دا ډیر قوي او په دې ډیر زیاته حدیث راغلي دا صفر السعاده دا غي نهم صفه ده نو رفع الیدین دا د نبی صلی الله علیه وسلم او صحابانو یو ثابت عمل دی او دا نارینه زنانه ول کول پکار دی او په دې باندې یو حدیث کې راغلی چې هغه حدیث اگر چې سندن لږ کمزور دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د فساد په زمانه کې زما یو سنت را جوندې کو فله اجر 100 شهید د سلو شهیدانو اجر الله ورکړي په یو ځل لاس ورته کول باندې لس نیکی دي والله اعلم هذا بالله التوفیق